الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون شهد الله शहादत गवाहें दहुम वही शहादत बयात दहुम शहीद अल्लाह बयान कई अन्नहु शानदार खबर अदादा ला इलाहा इल्ला हु अल्लाह न सिवा सो किला का बयान न चाले जी अल्लाह बखबल कलाम की फरमाई ज़दा बयान को मान सिवा सु इलाह मान सिवा सु हाजत रवा मान सिवा सु मुश्किल कुशा मान सिवा सु हर सकोहा हर सा औरीदुन के सरगुने कउन के बारामी राबर उनके सेहत वर कउन के मर्द रावस्तुन के शुद्ध वर कउन के मार सिवा हिस्सों लायक द इबादत लायक द दुआ व द पुकार लायक द नज़र व रियाज़ व द मनक़ी लायक द सजदी व द रुकू व द सर्फ कता कोलू मार सिवा बल हिस्सों हादा हस्ती चे हलालूल दयोकार हरामूल दयोकार दागा बलास की दी नागा ज़माना सिवा हिस्सों को हिल्लत और हुर्मत हलालूल और हरामूल दचा बलास की वल मलाइकतु और फरिश्ते हम दा बयान के अल्लाह दा बयान के फरिश्तीन दा गवाही वर के व उलुल इल्म
او خلق پکې کوي. یو عالم دی او هغه لس شل دیر سلویخ 50 کاله ته د هغه مقتدي هغه ستا امام دی او هغه تر ننه پورې تا ته د اعتکاف د وضو د مسواک د پنسو چتولو مسایل خو بیان کړي دي خو دې د لا اله الا الله په مسله باندې دې پوه کړی د قرآن په اصطلاح کې هغه عالم خبره څه پوهېږي د قرآن په اصطلاح کې هغه عالم نه دی خو هغه ډېر غټ پټ کې ولي دي وایي وَأُولُو الْعِلْمِ او عالمان هم دا گواهی څوک چې دا گواهی کوي هغه د قرآن په اصطلاح کې عالمانو په لست کې راځي. څوک چې د لا اله الا الله بیان کوي او گواهی کوي د قرآن په اصطلاح کې هغه د عالمانو لست کې راځي. نو کله به د سره صرف د دې مسلې علم وي یا به ورسره د یولسو نورو مسایلو علم وي او به عالم دی کله زرو مسایلو علم دی ورسره او به عالم دی خو د زرو مسایلو عالم دی کله کروڑو مسایلو علم دی ورسره د کروڑو مسایلو عالم اټیک د درجاتو فرق به وي څوک به لږ کته درجې والا عالم څوک به لوی درجې والا عالم وي خو چې د لا اله الا الله بیان کوي د دا د شپږو اووه کالو ماشوم ولې نه دی هغه عالم د قرآن په اصطلاح څه پوهېږئ که نه پوهېږئ قائما بالقسط ولا ددا گواہی قائمه ددا گواہی په انصاف پدې کل کائنات کې د ټولو زیاته د انصاف خبره دا ده چې لا اله الا الله د توحید نه لوی انصاف بل یو د توحید نه لوی انصاف او وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان حکیم سے خپل زوی ته څه نصیحت کوي؟ اے بچونیا شرک ونه کړي ځکه چې شرک ډېر لوی ظلم دی او توحید ډېر لوی انصاف. قائما لا اله الا هو نشری سوک الہ بید اللہ العزیز غالب دے الحکیم با حکمت ذات بہر سا غالب سوک بہر سا سورور سوک تو کدا مسئلہ دے امرنا اللہ بطال عروش در کی کدا دے امرنا اللہ بر غرق و تبر خدا حکمت لے کدا رسا پورے تب واحدی خدا کمزور ہے دیکھیں میں سے حکمت ہوئی ترس تو مشرکی اور ایسا سارا نظر کڑی دیکھیں میں سے حکمت گورا دی آیت کی دعوی لا الہ الا دا سا شہرہ وائی دا سا شہر دا دعوی دا توحید دا دعوی دا لا الہ الا بلی باندی عقلی دلیل الہ هغه ذات کې دې چې هغه په هر څه زورور او غالب وي هغه عزیز وي او الہ هغه ذات کې دې چې هغه هر یو کار د حکمتونو نه ډک او هغه څوک دی الله عقل هم دا وایي عزیز الله دی حکیم الله دی نو عقل هم دا وایي چې الہ هم دغه هستي ده عقلي دلایل نقلي دلیل فرښتونه نقل لا اله الا هو دا خبره د فرښتونه نقل دا عالمانو نه نقل دا کوم یو دلیل نقلی عقلی دلیل عزیز الله دی حکیم الله دی او دا خبره دا انصاف نه نقل
شو كذا نؤمنا شيء إلههم يوم الله ده عقلي دليل نقلي دليل فريقين دا گواهی کے عالمان دا وحی دلیل وحیات چې الله ویلا خبره سماده شهد الله انه لا اله نتیجه سره وستا لا اله الا داس آیت قرآن کې نشته یاد ساتئ داس آیت چې هغه کې دعوه وی یو آیت کې دعوه وی عقلی دلیل وی نقلی دلیل وی وحی دلیل وی او باقی کې ثمره او نتیجه وروباسي دا یو آیت دی قرآن کې داسې بل آیت ان الدین عند الله الاسلام بشکا الدین کامل دین الدین مقبول دین فریض دا اللہ الاسلام اسلام دے آدم بابا اللہ کم دل ورکر اسلام نوح علیہ السلام نے کم دل ورکر اسلام ابراہیم علیہ السلام نے کم دل ورکر موسیٰ و ہارون علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام رسول پیغمبران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جو تکم دل میرے شویر اللہ تعالیٰ ٹھیک نا اسلام ستو اللہ شتا تکم حکم کری آغا حکون تغاڑے خودل دیتا ہوئی اسلام اللہ شتا تکم حکون کری آغا حکون تغاڑے خودل یہ تصویری کی اسلام نو آدم بابا دا اس دین روڑے ہو کنا چہ دا اللہ حکون دی تغاڑا کی رہے اسلام نوح علیہ السلام ویلیو دا اللہ حکون دی تغاڑا کی رہے نو سلامتی آبادہ کرنے دیتا تسلیم شئی نو سلامتی آبادہ کرنے اسلام دا دوار مطلب نہیں تسلیم سلامتی آبادہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم دا اللہ حکومت دیدہ تسلیم شئی سلامتی آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتلو سر اشارتون شریعتی و منسوخ اوے فرمائے کہ دا اللہ حکومت لی قرآن کی وجہ اللہ حکومت ملاوی کی سنت کی وجہ اللہ حکومت ملاوی کی دیدہ تسلیم شئی سلامتی آدھا او یهودو دا ستاسو کم دین دی او نصارا دا ستاسو کم دین دی تاسو دا اللہ حکومت شاعتو منصور دی دا اسلام نرے او دا اللہ پنیس سے کم دین مقدود لے لو آغا ان الدین عید اللہ الاسلام یعنی لک سوچو کمانا لورا سپرینا زمان استاسو کم دین دی ہاں څنګه اسلام دی ویل زموږ غم د اسلام نه دی د الله په حکم زموږ خادي د الله په حکم زموږ معاملات د الله په حکم زموږ خبره او گفتار د الله د حکم مطابق زموږ کردار د الله د حکم مطابق زموږ ژوند زموږ مرګ زموږ قبر د الله د حکم مطابق نه دی زمونږ هغه جنازه د الله د حکم مطابق نه ده زمونږ هغه تعزیت او عیادت د الله د حکم مطابق نه دی زمونږ دوستی او دشمنی د الله د حکم مطابق نه ده زمونږ نکاح او طلاق د الله د حکم مطابق نه دی زمونږ وراثت د الله د حکم مطابق نه دی زمونږ څه شی د الله موږ کوم وخت باندې وایو چې مسلمانان کوایو موږ زمونږ کوم د الله د حکم مطابق کوایو روزه نو زمونږ روزه کوم د الله د حکم مطابق کوایو حج نو حج زمونږ کوم د الله د حکم مطابق کوایو زکات نو زکات کوم زمونږ د الله د حکم مطابق کوایو خیرات نو خیرات کوم زمونږ د الله د حکم لکه څه شی زمونږ د الله د حکم مطابق خیال هم دی که زمونږ لکه کوم یو شی دی یو شی خو دې څوک وایي که نه یاست تاسو راته یو شی ووایئ کوم شی زموږ د الله د حکم مطابق هیڅ نتیجه ده ان الدین عند الله الاسلام بېشکه
الدین مقبول دین ان الدین بیشک مقبول دین هغه دین چې الله په دربار کې قبول لې نو هغه الاسلام دی د الله حکمونو د غاړه کې د الله حکمونو ته چې غاړه یې کړي ستا دا دین قبول لې که د الله حکمونو ته غاړه نه یې کړي ستا دا دین مردود دی او د الله حکمونه به تا ته څه کې ملاوي قرآن او سنت الله حکمونه خو دې کې دا د الله د حکمونو سرچشمه ده دا الله د حکمونو سرچشمه ده وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم هر کله چې آدم بابا دین اسلام وروړي دي نوح بابا دین اسلام وروړي ابراهيم بابا دین اسلام وروړي موسی او هارون او عيسى ټول پیغمبرانو علیهم السلام دین اسلام وروړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دین اسلام وروړي هر کله چې ټول دعوت د اسلام ورکړي دي سوال دا دی چې دا اختلاف بیا د کومه مخه سوال نه الله وی وما اختلف الذين اوتوا الكتاب او اختلاف نو جوړ کړي هغه کسانو چې ورکړي شوی ورته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د دې نه چې راغلی و دوی ته علم اختلاف جوړ کو بغیا بینهم د ضد د وجې نه په منځ خپل کې یو جمله دا درې خبرې جی یو جمله دا درې خبرې پخوا د پښتنو د سیکانو جنګ و د سیکانو سره داسې اوږده غونډه کې یا توره ورسره خنجر منجر ایران و مسلمانانو سره اسمو زمینداری کو لاس کې اسمو سکار کې اشارت را نو دي داسې کار وکړو آخر ورته کېږي داسې درې لګېږي دي اوس داسې چلو اوس کو ترې نشو چې وسله راواخلو بس ډېرې کار واخیست نو هغه سیکانو به لاګوزار د ده ته رسېدلې نو دا خو ډېرو ګڼي دي به داسې ووایو نو هغه سیکانو منډه کوي پښتنو سره عجیبه وسله ده ګزار یو کوي او سوري درې جوړوي نو الله رب العزت په یوه جمله کې درې کمالات درې سوري کې په مشرق کې او په دین فروش اختلاف جوړ کو الذين اوتوا الكتاب مليان اختلاف جوړ چا جوړ وای چا جوړ مليان جوړ کو من بعد ما جاءهم العلم پس د پوهه اختلاف چا جوړ مليان کله جوړ پس د پوهه ولی جوړ کو بغیا د سلطنت لا تسخش القصد راشي كانوا مشاكلات الأهل يقول لا تسخش لكل سنة يقول نصروا يدوروا يسيطوا دكانداروا مرار سے بورتو خلق بورتو سودا بجانستا مرار سے بورتو او سودا سلف بجانستا وده لدالی کا سبوده چې تیره شوه دا دکاندار هندو ورته وایي چې مرار سي سبا پیسې خو را پیسې ایمان او څو پیسې نه دوی مسلمانان به درنه نه اخلي نو زه به مسلمان نه یم ګوره مه کوه ښه به نه شي درنه کړي نه والا ثواب پیسې نه اخلي چې جمعې ورځ راغله نو جمعې په ورځ باندې مراد صاحب په منبر باندې ناست دی او اعلان کوي چې یا خلک یو خبره راته ضروري کو د اخلاقي دوکاندار چې کوم دی هغه هندو دی ګوره وهابي شوی او ګوره سودا مودا چې ترې روانه دی وهابي شوی وهابي شوی بس دته پته نه ده
بلې کې هفته ته تېر شو خلک تېرېږي دنه په دوکان او دله څوک نه راځي یو کس ته یې وویل چې یاره داس ما له پوهې که دا څه چل شوی او دوی ته واګي شوی که مناسب ویلي دی راغو مناسب نه مناسب کافر راته ووایه هندو راته ووایه سکھ راته ووایه هر څه راته ووایه خو دا ټکې رانه لرې کړه بیا ورپسې غواړي دا خو بیا دا خو دومره خبره راته کوم حق پرست او باطل پرست تفریق ضروري دی حق پرست علماء کرام او زموږ د سر تاجونه دي موږ خو د هغې د خپو خاورې هم دي ټیک ده که نه چې هغې د خلکو د ایمان د خلکو د آخرت فکر کوي خلکو ته صحیح عقیده او صحیح اعمال بیانوي او چې نه صرف د بل په جیب باندې نظر وي نو بیا دغه کوي ومن یکفر بآیات الله او هغه څوک چې انکار کوي د آیتونو د الله نه فإن الله سریع الحساب بېشکه الله زر حساب والا دی قیامت راجوخ دی زربور سر حساب دا اصل کې نصارا عیسایان هغې اعتراض کوي په اسلام باندې یاره زمونږ دین کامل دی نصارا سره زمونږ دین کامل دی زمونږ دین مقبول دی دې نه پس د بل دین ته اړو حاجت نشته نو جواب شو ان الدین عند الله الاسلام کامل دین او مقبول دین خو اسلام دی تاسو کې کوم دین الله حکمونه تاسو خپل کتاب کې تحریف کړی نو دین ستاسو کامل نه دی دین زموږ کامل دی دین ستاسو مقبول نه دی دین زموږ مقبول ورنه هغې دې پیش کې کړی انجیل بایبل شته ده نو په پاکستان کې یو شان دی نو په انډیا کې یو بل شان دی نو په برطانیه کې یو بل شان دی نو دا ایډیشن یو شان دی نو 10 کاله بس بل ایډیشن راځي هغه بل شان دی بے انتہا تحقیق کامل دین اسلام بل واقع خطیر درس کې ویل چې نصارا اعتراض کوي چې عیسی علیه السلام ته آسماني کتابونو کې وایي ابن الله ویل شوی عیسی علیه السلام ته آسماني کتابونو کې ابن الله ویل شوی یو جواب ویل نشي وکړه یا کې ابن الله ورته ویل شوی وی کنه نو د ابن یو معنی د زوی بل معنی د محبوب د ابن الله معنی د الله محبوب دی دلته بل جواب کوي چې دا الله نه دی فرمایلی دا باغیان او مليان ځان ته پاغي کې دل دا الله نه دی فرمایلی دا باغیان او مليان ځان نه نه دستل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني تفسير خدای فإن حاجوك لك دي جګړې کوي تاسو چې کله دا وی کنه چې خلکا اسلام زموږ سره د خپل د موږ کښته دا بلې کې بتا سره جګړې کوي نو کله خلک تاسو سره جګړې کوي فقل اسلمت نقوایا ما غاړې خودلا ما خودلا ما تابع کړې دې وجهي خپل ځان لله خاص الله ومن اتبعني او هغه څوک چې زما تابعدار نبی علیه الصلاۃ والسلام او د هغې تابعدار ټولو د الله حکمونو ته ځان تابع تاسو جګړې کوئ ستاسو جګړو موږ ته هېڅ نقصان هېڅ اثر نه راوځي دا خیال هم رانه شي چې موږ به زموږ د موقف نه واړو دا خیال هم رانه شي چې موږ به زموږ د موقف نه واړو نه موږ به بس غاړې کوو موږ ځان تابع کړی وقل للذین اوتوا الکتاب والأمین وګوایا هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی ورته کتاب کلیات والأمین او ګوایا امیانو ته اسلمتم
تاسو غاړه کېښود تاسو غاړه یې موږ خو غاړه ایښودې ده تاسو موږ سره ملګرتیا کوئ اسلم تاسو غاړه ایږدئ د الله حکمونو ته تاسو موږ سره ملګرتیا کوئ فإن أسلموا نو که دوی غاړه کېښوده فقد اهتدوا نو بېشکه لارې وموندله د جنت لاره موندونکي خلک څوک دي چا چې د الله حکمونو ته غاړه کېږدي خپله فایده یې ده وإن تولوا أو كدي ووريدل فإنما عليك البلاغ بشكا بطابان رسولي استاكار فخلق من الذي استاكار صرف خلق تا حق رسولي تانا دا تقوس نشتا چتا بصورة خلق منل تانا دا تقوس چتا صورة خلق ترى الله پیغام رسول دانا چکم ناسی کنه مشران رسولی تاسو لورا تقوس وی چې تاسو قرآن ته کېناستئ یو خبره دو خبرې یو آیت دو آیت هم زده کړه تاسو دا مخکې کور کې بیان کوم رسول او کوم رسول یو فرض خو مدا کو کېناستئ دې محفل دې مجلس کې بل فرض تپوس نه کېږي چې څوک ورته ناست نه دي دا نه چې هغه سپین باز دی هغه به دې کې ورالېولی کېږي چې دا ناسته ولې نه ده کړې زمان بعض خلک یې مړ وي دا خبره ښیي که خبر شو بیا پرې عمل هم کولي دا به اورېدلي ده دا چې دوه معنی ده ته په پاکستان کې اوسېږي ته ځان د قانون نه نه خبرې که یو کس ووژنې سبا ته ګیر شي سبا دا اوس قبلېږي چې یاره ما ته خو پته نه وه چې په دې باندې دفعه 302 راغلي زه ناخبره وم دا اوس درته قبلېږي نو هلته ولې ځان نه بیا دوکې وایي خبر کسان چې دې خبر بیا خو ته یو د نه خبرولو مجرم یې بل د عمل نه کولو مجرم یې چې خبر شو یا د خبرولو ځان د خبرولو جرم خو دې وبخلو که نه اوس دې بل معامله کې به راځي خبره پوه شو وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد او الله لیدونکی دی په خپلو بندیانو یو بنده یو لمحې لپاره هم د الله رب العزت نه پټ نه دی یو بنده یو لمحې لپاره هم د الله رب العزت نه هیڅ یې نه دی والله بصير بالعباد یاره کومه مې وجني چې دا مسلې خلکو ته کومه چې حق بیانومه او د صحیح او د غلط تمیز کومه چې دا خلک مې ووجني الله تسلي ورکړي ګړو دې کس خو نه کړه تا راوړي ډېر پیغمبرانو حق پرستي وجني نو که ته ووجنې شوې نو په دې کې څه نقصان دی مرګ نه څوک بچي یار انسانانو مخلوقات زه ته به بچ سل کالنا 1 लाख साल की उम्र शुगर बराज करा बार बबास नाज मगर अल्लाह ताला ने निमट शरीर के सब नुकसान इल्ला الذين يكفرون بآيات الله और قباحت بیان किताब वाले بدی بیان پیغمبران او حق پرست وجري बेशक कसान چې انکار کوي ہدایتونو د الله نه کفر کی ہدایتوں کا اللہ نے قتل کی ہے قواحد اللہ رب العزت ہدایتوں نے انکار کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ او وجنی پیغمبران بغیر حق بغیر دس جرما لا مناسب لا رواقة بغیر ويقتلون الذين يأمرون او وجني آغا کسان
چې حکم کوي بالقسط په انصاف من الناس د خلقنا فبشرهم بعذاب أليم زیر ورکدی لرا پا عذاب دردناک دا اللہ ہدایتون کا انکار قتل دا پیغمبران قتل دا حق پرستو یأمرون بالقسط چه حکم کی پا انصاف کو کون پہ چل انصاف سے شروع توحید ہو کرا حکم کی پا توحید بارد خلق جو دا شان بالخلق چه دلی خلق قاتلانی دیلا درناک حسان بشار دیر پیغمبران شہیدان شہید داسی مشی ملی چه ده یو رزی لسل و نسیاب پیغمبران شهیدان شد بنی اسرائیل دراسی یو رز بلکل دیو بیلو اپنتاو چه دل بشکی لس شل ليل سليم بنشوف كمان خبر وسليم او حد پرست وزلا ونظر كل شيء ليه حد پرست ولا شيء ليه بني زمانه के करीब क्यों बोले करना ना को जोरा में सो حق بيان دلیلا رکی هر سو وجلی شد تو وجلی شد اخو کامیابی در اخو ناکامی در فبشرهم بعذاب أولئك الذين حبطت أعمالهم دا هم کسان دی چه برباد دی عملونه دوی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت و آخرت کی دنیا کے اعمال برباد دی کدے کلمے ہوئی کرا او جو دسم کوي چې یکفرون بآیات الله او قتل حق رسول مبتلای دنیا کې اعمال برباد دي دا چې مسلمانانو قبرستان کې دفن آخرت کې اعمال برباد دي هیڅ اجر به نه وما لهم من ناصرین او نه دي رسول امدادیان ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اتنقوري حقا کسان ہوتا چو ورکڑے شوی دے ورطا کتاب ورکڑے شوی دا ورطا حصہ دا اللہ دا کتاب حصیر مراد عمل لکی عمل ورطننے ملو اللہ دا کتاب حصہ اسے استقرا الفاظ دا قول بارز دا قول عمل قول بلکہ بیان دا مختلف حصی دی دا اللہ دا کتاب مختلف شعبی دی کرا ندیتا یہ وہی سور پیشوے دا اللہ دا کتاب الفاظ وغیرہ اسنقلی مرے گبلا و لندقی قرآت و تلاوت و لورزی اوتو نصیبا من الکتاب باقی قرآن سورت کچھ شوے ہے یدعون الى کتاب اللہ رابدلی شدی پا طرف تا کتاب دا اللہ لیحکم بینہم دیل مارا چه فیصلو کی دا اللہ کتاب پرینس دکی فیصلکن کتاب کم یاد لا فیصلکن کتاب دی دوئے رشراش حرورا دا اللہ کتاب توکینو با الفاظ و مانا مثال پیکو عقیدہ و عمل بدلے مطابق کو فیصلے بدلے مطابق شروع کو ثم يتولى فريق منهم بأوري واللي على فريق خاف دليل رويا كسرت نفار أوري واللي على الذين وهم معرضون أو ديني هميشة مخرون إلى الكتاب لا عدد لا يوصل ليش لا نبي عدد ولنن سوادا سنين يرد لا يهود دفار راجع شوي وما ربك يهود نن سوادا سنين لو کسر قرآن دعوت ورکی او دیمت مخواری دا هر چوبه بھی نہیں بھی نہیں لالا نے کتاب دعوت ورکریش کے او دیمت مخواری لو دا نشیر ہے
دلته یو يهودي کې څه فرق دی موږ به فتوا نشو لګولی او نه لګو که د قرآن د الفاظ څه ونه کړو یو کس را قرآن طرف ته دعوت ورکړی شو دی ته مخ وواړه ذلك بأنهم دغه ټیم خو وروستي دي خو بیا چې کله تبدیلی نارې وهلی کېږي نو دی بیا راټولو مخکې دي دم پسې بیا اریانې که بیا به ډېره شاپلار دمتوب دپاره تکړلی عللو تللو دپاره فضولیاتو دپاره تکړلی چې د الله د کتاب نظر راشي بیا ورته بلا باندې خپل ایمان فکر پکار دی چې دا موږ په کوم حال یو په کوم حال یو ذلک بأنهم دا په دې وجه چې بېشکه دوی قالوا ویل دي لن تمسنا النار هیڅ چرې اوبه نه رسېږي مونږ ته اور الا ایام معدودات مګر یو څو ورځې د شمېر وغرهم فی دینهم او دوکه کړي دي دوی لره دوکه کې اچولي دي دوی لره فی دینهم په باره د بدلې د دوی کې په باره د جزا د دوی کې ما کانو یفترون هغه چې دي د ځان نه جوړونکي چونکې یروي موږ افلاکې سے خلاصوي انګلیس صاحب هم خلاصوي د پیر صاحب د لمنې د لاندې د پیر صاحب د لوړ د لاندې د پیر صاحب د پنجې د لاندې فلانکې بابا به مې شفاعت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به مې شفاعت کوي دې شي دوکه کړی دی شفاعت برحق دی خو شرط دا دی چې ستا خو عقیده د توحیدي که نه او شفاعت برحق دی خو باذن الله دی د زور خو نه دی که نه پوهېږي که خو دې په دې خبره دوکه دی د ځان یې جوړېدلي دي کیسې الله نن دا حال دی د مسلمان دا د یهودو او نصارا حال فكيف يعني فكيف حالهم نسلم قبل حال النبي إذا جمعناهم كلا تجاوبكم قبيل ليوم قداس ورسكي لا ريب فيه تنشل شفاهي كي كما رست مراد لأنه قیامت قرص بلی سب پوزیشن ان شاء الله راجم کی تو خلق شاء الله راجم کی قرص بستا صح حالت کی سب پوزیشن پر اعمال تو وګوره آیا دې اعمال سره الله ته مخامخ کېدو ته طاقت شته پر اعمال تو وګوره آیا چې ستاسو اعمال مخې ته محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله ولاړ دي تاغي سره سترګې به ملاو کړي شي لکه څه پوزیشن به دې څه حال دی دا چې یو د بل یو سپک سره زیاتې کړی حق ولا وهلی دعوت ورس به بیا څه کېږي هغې ته خیال نه لري یو نظم شاهد دی کوي ترقیا بنے کا بندے تو سوچ آخرت کے آخرت سوچ پکار دی فکر دا ټوله څه ژوند دی دا الله موږ له راکړی دی دپاره دی چې په دې ژوند باندې هغه ژوند واخله دا یو کس پیسې درنه کړي چې په دې باندې فلانکې شی واخلي دا ژوند موږ له الله راکړی چې په دې ژوند باندې هغه ژوند زما تا ورکړه چې موږ پیسې اخلو او څنګه یې ضایع کړو او څنګه یې قیمتي کړو ووفیت کل نفس او پوره به ورکړی شي هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه چې دوی کړي دي وهم لا یظلمون او دوی سره به زیاتې نه وکړي ظلم به نه وي انصاف کوي هر چا به د هغه د اعمالو بدله ورکولی کېږي نو اوس نو الله ته رجوع کړه یو څه اوښکې تویې کړه او الله رب العزت ته بخښنه وغواړه د خپلو ټولو ګناهونو وجودونو او آینده لپاره الله سره خپل تعلقات سم الله دې ورته توفیق راوړي